د پولیس تانه ناوګۍ په حدود کې د امن و امان د صورتحال برقرار ساتلو په غرض د سیاسي مشرانو او پولیس ترمنځ یو اهم میټینګ په تانه ناوګۍ کې وشو. په میټینګ کې ډي ایس پي سرکل توتالی، اکبر حیات خان، ایس ایچ او تانه ناوګۍ سید نورشاه خان، د پولیس ځوانانو، سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړو. میټینګ ته ډي ایس پي اکبر حیات خان او ایس ایچ او تانه ناوګۍ سید نورشاه خان خطابونه وکړل او د علاقې په امن و امان او کرونا ایس او پیز یې رڼا واچوله. میډیا سره د خبرو په وخت ایس ایچ او وویل چې سیاسي خلکو ته چې کومې دمکۍ میلاویږي نن موږ په هغې رڼا واچوله او ټول سیاسي مشرانو ته مو وینا وکړه چې احتیاط کوئ او خپل نقل و حرکت محدود کړئ. هغې زیاته کړه چې په میټینګ کې په کمسن موټرسایکل چلولو، غیر قانوني رشکو، اوارهګردۍ، کرونا ایسوپیز او په حادثاتو کې د پولیس سره په تعاون هم خبرې وشوې. هغې زیاته کړه چې زموږ عوامو ته درخواست دی چې خپل بچي د منشیاتو، غلطو محفلونو، اوارهګردۍ او موټرسایکلو نه وساتئ. په دې موقع محمد اقبال، سید شمشیر باچا او ملک امان وویل چې زموږ تعاون به همیشه د پولیس سره وي. هغې زیاته کړه چې عوام په مشکوکه خلکو په مشکوکه سرګرمو نظر ساتئ او چې چېرته هم داسې مشکوکه سرګرمي ووینئ پولیس ته اطلاع کوئ. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې په خپل چاپېرچل او په خپلو کشرانو نظر ساتئ چې د غلطو محفلونو نه بچ شي او مستقبل یې خراب نشي. ایس ایچ او صاحب دا راته ووایه دا نن تاسو ټول سیاسي مشران د علاقې تڼۍ ته راغوښتي وو میټینګ، دا میټینګ د څه په حواله و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو ستا هم شکریه چې تا دومره خپل ټایم ضایع کړو دلته زموږ سره د خپل ځان ملګری کړو او د دې خلکو هم ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ په معمولي کال باندې په دومره ګڼ تعداد کې راغلو او دلته زموږ سره میلاو شو. زموږ دا میټینګ چې و دا د هغه سچویشن په حواله سره دی کوم چې د دهشتګردۍ متعلق دی چې کوم د سیاسي خلکو ته تریټس میلاویږي، دغه میلاویږي، نو د هغې زندګي زموږ دپاره ډېره عزیزه ده. مونږ صرف دوی له دا اویرنس ورکوو چې تاسو له خپل ځان په احتیاط کې وساتئ او مطلب دا دی چې غیر ضروري ستاسو چې کوم دغه دی هغه لږ محدود کړئ. صرف د امن و امان په حواله د موټرسایکل یا د نور نه، امن و امان نه علاوه خو دغه بعضې داسې چې کمسن بچي چې هغه چې کوم دی په موټرسایکلو باندې مونږ ووینو بیا چې مونږ قانوني کاروایي کوو نو مطلب دا دی د هغې هغه تعلیمي دغه هم خرابېږي. نو کوشش مونږ دا کوو چې یاره دې خلکو ته دا خبره وکړو چې یاره تاسو چې کوم ماشومان ستاسو راځي په موټرسایکل وګرځي یا رشکو ته کښېني او په دې روډونو باندې ګرځي نو کم از کم چې دا لیګلایز او داسې خلک چې هغه لایسنس هولډر وي او د هغې سره لایسنس وي ایجنټ سړی چې هغه په دې شي باندې پوهېږي او کمسن ماشومان چې دي د هغې نه علاوه دا کرونا وایرس متعلق چې کوم زمونږ ایشو ده نن سبا په دې ټول ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې هغې حوالې سره د خلکو ته مونږ دا خبرې وکړې چې یاره تاسو چې کوم سوشل ډسټنس خبره مونږ کوو د ګورنمنټ طرفه یا کوم ایس او پي چې ګورنمنټ جاري کړې ده هغه ایس او پي باندې عمل درآمد وشي. خصوصي طور لکه کوم چې زموږ دکانداران صاحبان دي هغوی چې په دې باندې د ټولو نه زیات هغې عمل درآمد وکړي او مطلب دا دی په دې شي کې زموږ سره د حکومت سره تعاون وکړي. عمران بھائی نن زمونږ د ډي ایس پي صاحب سره د ایس ایچ او ناوګۍ سید نورشاه خان سره ډېر بهترین هغه وشو میټینګ وشو د ټولې علاقې مشران پکې وو. په هغې کې د امن و امان په حواله باندې چې کوم پولیټیکل مشران دي هغې ته وایي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. ډېره ښه خبره ده، احتیاط هم پکار دی. د هغې نه علاوه چې کوم خلک د میټینګ نه نه دي راغلي نو زه هغې ته خبرداری ورکوم چې په کلو کې چا له کورونو په کرایه ورکړي چې کوم نه پېژندونکي خلک دی هغې د باقاعده پولیس ته وښایي چې زموږ سره دا ناشنا خلک دی دلته. ټیک شو. د هغې نه علاوه د موټرسایکلو خبره پکې راغله چې کمسن ماشومان چې کوم دي دا په موټرسایکلو نو دا خو د دې خو اول الریډي موږ د پولیس سره تعلق ملګرتیا ده چې کوو چې یاره دا کار دی نه کېږي، غلط کار دی، ماشومان د موټرسایکل ورکول نه دي پکار. د هغې نه علاوه په دې ځنګلو کې چې کوم اور لګي د هغې باره کې هم چې کوم دی نو موږ به د پولیس سره باقاعده تعاون کوو. ډېره ښه خبره ده که د نشو ده که د موټرسایکلو ده که د نور داسې لا اینډ اډر څه مسله نو مخکې موږ د پولیس سره تعاون کړی دی انشاءالله ډېر اعلی به یې ورسره کوو، ډېر ښه به یې ورسره کوو. نو موږ دا میټینګ ډېر زیات اپریشیټ کوو په دې وجه چې لکه دا دې پولیس والا چې کومې خبرې موږ ته وکړې په دې میټینګ کې وکړې د دې سره زموږ 100% اتفاق دی. خپل ماشومان په خپله په کنټرول کې ساتل یا د شپې یو بجه چې چا ماشوم په خپل کې ناست وي هغه څه کړي د مور پلار د هغې خبر ولې نشي کولی. له اول ماله بیا زما د نور مونله بیا زما د ټول علاقې خلکو له دا پکار دی چې خپل ماشومان چې کوم د لایسنس ورسره نشته موټرسایکل ته نه پرېږدي، کوم رشکو والا چې کوم اورلوډینګ کوي یا دا رشکو والا
پوه کولو او دا غلط دغه ګرځېدل د شپې ناوخته ګرځېدل د دې مونږ انتهایي خلاف یو او د دې چې کومې خبرې وکړې د دې سره به زموږ 100% اتفاق وي او مونږ ټول کام به دې سره مونږ ځکه چې دا زموږ د کام خبره ده او زموږ د خیر خوش خبره ده زموږ د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا زموږ د بچو دپاره زموږ د بچو د مستقبل لپاره ځکه چې بې وخته ماشومان ګرځي په کورونو کې ناستي زما بچي زما ورواري زما نمسي کړوسي هغه ګرځي به د شپې په 1 بجې په بار نه څه کوي زه کور ودیم خو یا به آیس کی یا به چرس کی یا به سخلا کی یا به ډاکه کی او سبا به زه مختورون لاړم د دې سره زما اتفاق دی چې زما ماشوم بې ځایه مومي هر یو ماشوم چې هغه پرشرایز کیه د باوي او لاهه راست راولي دا زموږ ورونه دي موږ ټول یو بنیر خلک یو پولیس کې دي خو موږ هم یو ورونه یو دې پولیس کې پر څوک نشته خو زما تر زوی دی زما رور دی زما ماما دی زما ماما زوی دی نو د دې سره زموږ 100% اتفاق دی او دې سره به امن راځي او چې امن راشي موږ ټول به خوشاله یو دا وسنۍ سټاف چې کم دی که د پولیس دی که د ایس ایچ او صاحب دی که د ډي ایس پي صاحب دی نو د هغې نه نن موږ د صورا خلک ډېر زیات خوشحاله شو او بلکې ایس ایچ او صاحب داسې تقریر وکړو چې هغه زموږ د بچو زموږ د مستقبل زموږ د عزت تقریر وکړو موږ سره داسې تقریر یو ایس ایچ او صاحب نو کړی چې هغه داسې حالات یې موږ ته ویلي چې بچي دله د 400 د ایرونو نه صبرو بچي دله د بې وخته له ټوپکه تماچو نه دغه کوو او مقصد دا دی چې کچرې داسې اجرتي میلمه راځي د هغې به موږ تاسو موږ ته وایه هغه به موږ نه سو موږ به یې ګریفتارو نو موږ سره دا خبرې په اوسني سټاف کې د دې نه علاوه چا نه وې کړې موږ چې دا کمې خبرې صاحبه زموږ اوسني ډي ایس پي صاحب کړي دي یا زموږ ایس ایچ او صاحب وکړې د دې سره زموږ تعاون هم دی او دې سره صاحبه زموږ عزت هم دی او موږ خپل عزت معلوم کړو چې دا اوسني سټاف چې کم په دې نه وږی پتاڼه کې دی دا زموږ د عزت خیال ساتي موږ به هم د دې د عزت خیال ساتو